کوڼ او اورېدونکي کس برابرېدی شي هرګز نه. نو څرنګه چې دا نشي برابرېدی نو دقسې مؤمن او کافر هم نشي برابرېدی. په دې کې هم د اسمان او د ځمکې او د اسمان فرق دی. ان الذين امنوا بشككم خلقوا ایمان وعملوا الصالحات وعملوا كل نیک واخبتوا الى ربهم وعجزوا قد خبر وړاندې اولئك اصحاب الجنه هم دا خلق جنتیان دي هم فيها خالدون دوی په پاره کې همیشه وي. مثل الفريقين مثال د دوه ډلو دی کل اعما فشان د رندو والاسم او د کڼو والبصير او د کتونکي والسميع او د اوریدونکي هل يستويان مثلا ایا دا دوه برابر دي په مثال کې؟ افلا تذكرون ایا نصیحت نه خلی تاسو؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم درې شیان الله تبارک وتعالى ذکر کوي. درې علامات د جنتیانو او بنیادی علامات څخه ذکر کیږي. لومړی علامت دا ده چې ان الذين امنوا ایمان شرط دی. بغیر د ایمان نه که یو سړی هر څومره نیک اعمال وي او چې په عقیده کې فساد وي، اعتقادي لحاظ سره ټیک نه وي، عقیده یې مضبوطه نه وي، نو د ټول اعمال ضایع دي، باطل دي، بیکاره دي. الله تبارک وتعالى د سوره کهف په اخر کې فرمایي قل افأنبئكم بالاخسرین اعمالا. زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه تاسو د هغه کسونه ښیم چې هغه د اعمالو په اعتبار سره په نقصان کې دي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هغه خلک چې هغوی بیزي سعي او کوششونه وکړل هغوی په دنیا کې ورم شو د هغوی هغه سعي او کوششونه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دوی دا ګمان کوي چې موږ خو ډېر خیر ښېګړې کړی دی، موږ ډېر سبقه خیرات کړی دی، موږ ډېرو خلکو سره امداد او تعاون کړی دی، موږ ډېر رفاهي او عوامي خدمات کړی دی. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا د دې ګمان مطابق ډېر سم کړی دی، خو هغه څوک دی؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا هغه خلک دی چې انکار یې کړی د خپل د رب د آیاتونو ولقائه او د خپل د رب د ملاقات. فحبطت اعمالهم د دې ټول اعمال ضایع شو، ټول اعمال باطل شو. ځکه ایمان دولت ورسره نشته، عقیده اعتقادي لحاظ سره دوی بیداري دي، اگر چې په ظاهره باندې ډېر سوشل خدمات دی او ډېر خیر خبرې کړې دي، خیراتونه صدقات وغیره څه کړی دی، خو چونکې عقیده کې فرق دی نو ضل سعيهم في الحياة الدنيا هر څه باطل شو، هر څه ضایع شو. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الله رب کائنات فرمایي دوی هیڅ یو شی هغه باندې تللی کېږي بې وزنه شو، بې تله شو. ځکه د تلې دپاره کوم شی چې قیمت کوم پکارېدونکي دی هغه عقیدې سره اعمال چې دي. بغیر د عقیدې نه یو سړی چې هر څومره نیک اعمال کوي هغه ته نه پکارېږي. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هیڅ سره تللی کېږي باندې د اعمال، ځکه اعمال نشته، عقیده نشته دی، بنیادي شی عقیده دی. او صحیح عقیدې سره که لږ اعمال هم وي د الله تبارک وتعالی په نس باندې دا د نجات ذریعه جوړېږي. ځکه حدیث پاک کې د الله محبوب پیغمبر تفصیل ذکر کړی دی. یو سړی یو کچوري برابر صدقه وکړي، اخلاص سره یې کوي، خالصتا د الله رضا دپاره، رب کائنات د احد د غرونو عمره اجر ثواب ورکوي. بل سړی د احد د غرونو عمره سونه چاندي خرج کوي، خو مقصد ریاکاري ده، نمود نمایش دی، نو هېڅ الټا په هغې باندې وبال دی، عذاب دی. ذلک جزاء جهنم بما کفروا. دا هغه خلک دی چې دوی به صرف جهنم دی، عقیده کې فرق اعتقادي لحاظ سره باطل دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي ان الذين امنوا درې صفات د جنتیانو د باندې لومړی صفت ایمان دی. نو خپل ایمان د شرکیاتو نه، د کفریاتو نه، د هر قسم د تزلزل نه، تذبذب نه، شکوک و شبهاتو نه بچ ساتل او کثرت سره د لا اله الا الله ورک کول، حاجت روا، مشکل کشا یو د الله رب العزت ذات ګڼل، دا عقیده توحید دی. د الله تبارک وتعالی بړایي کثرت سره بیانول، د الله نه سوا بل څوک هغه چې د مددګار نه ګڼل، دا عقیده توحید دی. په دې باندې چې مسلمان کلک د نفع د نقصان مالک، د عزت او د ذلت مالک، د بیماري او د صحت مالک، د رزق فراخولو ولا تنګولو ولا یو الله. دا ټول د الله تبارک وتعالی صفات دي، په دې کې غیر ورسره شریک نه ګڼل. نو دا عقیده توحید دی، ته ایمان وي. ان الذين امنوا ایمان سره بهم عمل صالح دی. ځکه چې ډېرې فتنې او چټي کې وروسته ورده څوک د مانځه نه انکار کوي، څوک د روژو نه انکار کوي، څوک به تراویحو نه انکار کوي، او څوک به د یو عمل نه انکار کوي، څوک به د بل عمل نه انکار کوي. نو فتنې دوه دی، ایمان سره وعملوا الصالحات دی عمل صالح. عمل صالح څه ته وایي؟ د نبي علیه الصلاة والسلام مبارکه طریقه. عمل صالح تفسیر او تشریح دا دی هغه طریقه چې کوم د نبي علیه الصلاة والسلام د سنت مطابق وي. یو عمل په ظاهر باندې ډېر ښکلي ډول سینګار ولا خو چې کله په طریقه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مطابق نه وي هغه مردود دی، هغه مقبول نه دی. د هر عمل د قبولیت لپاره لومړی شرط ایمان دی، دویم شرط طریقه د پیغمبر دی.
او دریم شرط واخبطوا الى ربهم عاجزين کړه خو رب وړاندې عمل ایمان او عمل صالح سره عاجزي غواړي ایمان او عمل صالح سره چې تکبر وي الله رب کائنات فرمایي ان الله لا يحب المتكبرين الله تبارک وتعالى تکبر کوونکو خلکو سره محبت نه ساتي او دغه شانتي الکبر ردائي او رب کائنات فرمایي چې تکبر د ازما د کبر او لوی د ازما صادق دي یو سړی خو مؤمن دی او خو نیک اعمال کوي خو کله تکبر په بیماری کې مبتلا دی الله محبوب پیغمبر فرمایي د رای دانی برابر تکبر چې چا په زړه کې وي د جنت خوشبو هم باندې حرام وي نو دا درې شرطونه دي او درې صفات دي جنتیانو د ایمان عمل صالح او عاجزي دي صفات سره چې کله انسان نیک عمل کوي اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون دا جنتیان دي چې یو جنت همیشه همیشه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم